السلام علیکم شاګردانو. تاسو ته به پته وي چې د خیبر پښتونخوا د هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ د طرف نه اوس لیټیسټ یو اشتهار راغلی دی او په هغې کې د لیکچررشپ پوزیشنز دي په ډېر شی سبجیکټس کې. په هغې کې انګلیش هم شامل دی. د میل او د فیمیل لپاره پکې یو ډېره ښه اپرچونټي ده او زه امید لرم چې تاسو ټول به ایکسایټډ یې د هغې دپاره به ځان تیاروئ. څه طالب علمانو دا تپوس بار بار کوو چې موږ د ټیسټ دا تیاری څنګه وکړو، نو ما مناسبه وګڼله چې زه تاسو ته په یو ځل باندې چې څومره زما انډرسټینډینګ دی یا ما د خپلو نورو شاګردانو نه چې کوم الریډي د دې پروسس نه تیر شوي دي، خصوصا د عثمان صاحب چې زموږ یو ډېر خوږ شاګرد دی او اوس په یو کالج کې دی، نو لکه د هغوی په رهنمایۍ کې او د هغوی سره په مشوره کې ما تاسو له دا یو سیشن تیار کړی دی. امید لرم چې تاسو دا واورئ، نو تاسو ته په دې کې څه پرابلم نه وي. که د نورو ملګرو سره هم شیر کولی شئ، چاته پته نه وي، نو دا به ستاسو دپاره د یو ښه خبره وي. شروع کوو. دا اشتهار چې دی نو د دې کلوزینګ ډیټ 28 مئی 2021 دی، نو اټ مینس چې یو سټیل هیو سم 12-14 ډیز، 12-14 ورځې 2 هفتې پاتې دي او اپلای ډېره زیات اسانه ده ځکه چې صرف آنلاین پروسس دی. په هغې کې څه فوټو سټیټ دا قیسې میسې پکې نشته. آنلاین پیسې جمع کول دي او په خیبر پښتونخوا پبلک سروس کمیشن چې کوم ویب سایټ دی د هغې نه ډایرکټ آنلاین اپلای کیږي. نو امید لرم چې تاسو به دا اپرچونټي نه مس کوئ. د ټیسټ یا د پیپر په حواله سره چې عموما کم د طالب علمانو په ذهن کې دغه چې یاره مونږ به دې ته څه ګورو، څه تیاری به ورته کوو، نو زه به تاسو ته دا ووایم چې کم ایریاز تاسو ته فوکس کول دي. نو براډلی هغه تاسو ویلی شئ د لاولني لیټریچر دی، نو زه درته په لیټریچر باندې به هم خبره کوم او د هغې سره به تاسو ته زه سجسټډ ریډینګ میټیریل هم ښیم چې یاره تاسو که فرض که د اوس نه سټډي کوئ نو په لږ وخت کې به زیات تاسو اچیومنټ څنګه وکئ. د هغې نه علاوه د لینګویج او د لینګویسټکس په حواله سره به هم زه تاسو ته خبره کوم او میټیریل به درته ډخ کوم، او د ګرامر او د ویکیبلري په حواله سره هم. او بیا به په آخره کې یو مشوره درله در کوم او یو سوال به درنه کوم چې یاره تاسو په تاسو کې کم کم که سمارټ لرنر دی یا نه دی. نو که فرض که مونږ لاول دغه ته راشو د ګرامر په حواله سره، لاوله خبره به د ګرامر وکړو. عموما دا زمونږ چې کوم ټریډیشنل ماسټرز والا سټوډنټان دي نو هغوی لږ د ګرامر او د لینګویج په سایډ باندې کنفیوز وي. نو د ګرامر په حواله سره تاسو امپورټنټ خبره دا ده چې تاسو کم ټرمز دي په ګرامر کې یا ډیفینیشنز دي، نو پکار ده چې په هغې باندې ستاسو کانسیپټ کلیري. لکه عموما مونږ ګرامر د ډېر بیسکس نه شروع کوو چې هغه په لسم کې په 12 کې مونږ ویلي، خو امو لکه ناون شو، ورب شو، ایډورب شو، د هغې کاینډز شوه، ټایپس شوه، کوالټیز شوه، او بیا د هغې اګزامپلز چې زمونږ په هغې باندې کانسیپټ کلیري. نو پکار ده چې د ګرامر په حواله سره دا څیزونه مونږ ته کلیري. بیا څه ایم سی کیوز چې لکه تاسو ته ښه پته ده چې د ټیسټ دا نیچر په ایم سی کیوز باندې بیسډ وي، عموما 100 ایم سی کیوز وي او په هغې کې لکه د دې دا ډیویژن یې کړی. نو په سنټنس کریکشن باندې هم د ګرامر په حواله سره تاسو ته ایم سی کیوز راتلی شي، لکه مثال کې طور پر په هغې کې د پریپوزیشن د استعمال په حواله سره تاسو ته ایم سی کیوز راتلی شي، یا د سبجیکټ ورب اګریمنټ شو، یا د ایکټیو پیسیو وایس شوه، یا ډایرکټ انډایرکټ سپیچ شو او کلازز شوه. دا مختلف لکه دا موټی موټی یو څو داسې الفاظ دي چې تاسو د دې نه خپله آیډیا جوړولی شئ چې د ګرامر په بیسکس کې یا د هغې په ټرمز کې او په ډیفینیشنز کې نور کم داسې امپورټنټ ایریاز دي چې هغه تاسو له هیلپ درکولی شي. بیا په ویکیبلري په حواله سره لکه دا ګرامر شو او ویکیبلري شوه، نو دا عموما په ټریډیشنل سینس کې خو دا مونږ ځان له الګ تلګ یو ډسکشن د دې نه جوړو، خو عموما چې کله تاسو ماډرن اپروچ ته راشئ د لینګویسټکس اپروچ ته، نو بیا دا ګرامر او دا ویکیبلري او لینګویسټکس دا ټول په یو بل کې مکس اپ شي.
خو که فرض که بیا هم تاسو لکه ستاسو په لینګویسټکس ایون لکه سیمانټکس ته تاسو لاړ شئ نو په سیمانټکس کې د مینینګ په حواله سره هوموفونز او هوموګرافس او یا زمونږ چې کوم د مینینګ په پوینټ اف ویو یا په ساده ګرامر کې چې مونږه پیر اف ورډز وایو یا سینونیمز وایو یا انټونیمز وایو نو داسې قسمه ام سی کیوز هم په ویکیبلري کې تاسو ته راتلی شي. که فرض که مونږه بل یو سټیج پکې وګورو نو د وربل ریزنینګ په حواله سره هم په دې باندې س ام سی کیوز تاسو ته انکلوډ کېدی شي. اوس که فرض که د دې نه مونږ یو سټیپ بیک لاړ شو او مونږ اوس د ګرامر په حواله سره دا سوالی په ذهن کې چې یاره دې لپاره مونږ ته څه ریډینګ کول پکار دي، کم بکس کنسلټ کول پکار دي. نو عموما د ګرامر د بکس خو انتها نشته. عام طور نن سبا په کالجز کې او په یونیورسټیز کې د رین اینڈ مارټن والا دا کتاب ډیر زیات استعمالیږي. په ګرامر د فرینک پامر هم یو کتاب دی، په نت باندې هم ډیر ښکلي ښکلي کتابونه اویلیبل دي، خو ډیر زیات په یخ ته نه ځئ، ډیر به زیات په جوړې ته نه ځئ. بیسکس تاسو فوکس په دې وخت کې د کانسپټس کلیریټي پکار ده چې که فرض کا لکه لیټ سپوز ایډورب دی، دا ایډورب وایس ته بیا د ایډورب اف کوالټي څه مطلب دی، د مینر څه مطلب دی، د ډیګري څه مطلب دی، بیا د هغې اګزامپل څه کیدی شي. نو چې په دې څیزونو ستاسو کانسپټس کلیر نو دا ام سی کیوز به په 19-20 کې اخوا دیخوا هم داسې قسمه ایریاز فوکس کوي. اوس که لټریچر ته راشو، د لټریچر درته لږ په وضاحت سره خبره کومه. په لټریچر کې چې دی نو تاسو داسې وګڼئ چې لکه په دې کې چې کم موټې موټې تھریډز دي یا کم لکه بیسکس دي یا لکه بلډینګ بلاکس دي نو په هغې باندې فوکس وي. لکه فار ایگزامپل تاسو په لټریچر کې وګورئ نو رایټرز شوه او د هغوی میجر ورک شوه یا تاسو هغې ته ماسټر پیسز هم ویلی شي. لکه فار ایگزامپل شیکسپیر شو نو د شیکسپیر خو ډرامې هم ډېر شی دي، سونټس هم ډېر شی دي، راتلی خو پکې هر څه شي ځکه چې موږ داسې څه دغه نشو کولی. خو جنرلی سپیکینګ لکه فرض کا شیکسپیر شو نو په هغې کې دغه هیملټ شو، میکبت شو، رومیو اینڈ جولیټ شو یا جولیس سیزر شو یا مرچنټ اف وینس، داسې قسمه چې دی نو دا یو 4-6-8 دا میجر دغه ورکس دي. یا هیملټ په هغه کې یو قسم لا ماسټر پیس دی، کنګ لیر دی. نو پکار ده چې تاسو ته د شیکسپیر او د هغه د دې موټې موټې چې کوم دغه میجر ورکس دي د هغې تاسو ته پتې دغه شان مارلو شو نو مارلو کې سپیسیفک فوکس په ډاکټر فاسټس باندې پکار دی. که الکسینډر پوپ دی نو په هغه باندې ریپ اف د لاک باندې پکار دی. که کیټس دی نو د هغه په اوډس باندې پکار دی. شیلی دی نو د هغه په ویسټ وینډ باندې او یا نور دغه چې کوم اوډس دي په هغې پکار دی. که ټي ایس ایلیټ دی نو د هغه په ویسټ لینډ باندې پکار دی، په پروفرک باندې پکار دی، په هالو مین باندې پکار دی. داسې د هر رایټر سره چې دي نو څه خاص یو څو کاونټیبل ورکس چې هغه مونږه د زبان زد عامي هر سړی د هغې نه خبري. نو عموما د ټیچر به د یو لاجیکل او د یو مناسب اپروچ په دای چې هغه هم داسې قسمه ورکس په دې خپل پیپر کې په ام سی کیوز کې تاسو ته فوکس کی. بیا د هغې نه علاوه د هر رایټر چې دی یا د هر لیټرري رایټر یا سکالر چې دی نو که ډرامټسټ دی، که ناولسټ دی، که پروز رایټر دی، د هغې ټولو په تاریخ کې د یو خاص دور سره یا د یو موومنټ سره تعلق پاتې شوی. لکه لیټرري پیریډز دي زموږ سره تاسو وایي اګسټن دی یا زموږ سره الیزبیتن ایرا ده یا ریسټوریشن دی یا ماډرن دی یا وکټورین دی. په داسې سینس کې یو رایټر ته هغه د خپل دور سره اسوسییټ کول. بیا موومنټ شو لکه رومانټیک موومنټ شو یا نیو کلاسیکل چې کوم ټرینډز وو یا نور چې لکه کوم داسې زموږ سره په ماډرن کې یا په لیټ وکټورین کې چې کوم زموږ سره رایټرز او بیا د هغې هغه موومنټس دي نو پکار ده چې هغه تاسو ته کانسپچولی کلیر وي چې یاره کم رایټر په کم ځای کې فال کیږي او په کم وخت کې هغه په کم سوچ سره لیکل کړي
کړي. بیا لکه اگزامپلز کې تاسو رینیسانس شو، رومانټیک ایج شو، میټافیزیکل پویټري شو یا یونیورسيټي ویټس شو، داسې قسمه سیزونه پکار ده چې تاسو په ذهن کې کلیري. د دې نه علاوه چې دی نو ستاسو په ام سی کیوز کې د اهمو یا د مشهورو ډراماز یا د ناولز چې کوم فیمس کیریکټرز دي، لکه فار ایگزامپل ستاسو سره هیملټ دی، اوفیلیا ده، یا ګرټروډ ده، یا کینګ لیر دی، یا سیزاریو دی، یا انټونیو دی، دا ټول د دې، یا رومیو جولیټ، دا ټول هغه کیریکټرز دي چې دا په کم مشهور لکه په ریب اف د لاک کې بیلنډا شو، داسې قسمه کیریکټرز بیا د هغوی سټیټس یې په هغه خاص ناول کې یا په ډرامه کې، لکه یو کس به یا هیرویي یا به ویلني، دغه شان به یو فیمیل کیریکټر اکثر د یا به د هیروین په سنس کې. د هغې نه علاوه په فیملی کې هم د هغې ریلیشنز کیدی شي، لکه فار ایگزامپل ګرټروډ چې و نو هغه د هیملټ مور و، دغه شان کلاډیس د هغې د هیملټ ترو، پولونیس شو یا لیریټیز شو. نو دا ټول دا کم میجر کیریکټرز چې دي پکار ده چې د هغوی تاسو ته سټیټس کلیري چې یاره په کم کم ځای کې د کم کم کس سرولو. د دې نه علاوه چې دی نو په شیکسپیر باندې یو ډیډیکیټډ سیکشن هم کیدی شي، ډیپینډ کوي په پیپر سیټر باندې، خو عموما چونکې د شیکسپیر ویټیج ډیر زیات سیوا دی په تاریخ کې، نو اکثر ډیډیکیټډ یا 5 یا 10 یا 15 ام سی کیوز په شیکسپیر باندې فوکس کیدی شي. هغه بیا د شیکسپیر په میجر ورکس باندې فوکسي، لکه فار ایگزامپل تاسو ته د پورشیا په باره کې کوېسچن راشي چې دا هیروین دا تاله په بریکټس کې ډرامې درکړي دي چې فرض کا رومیو جولیټ یا هیملټ یا کینګ لیر، په دې کې چې دا په کم کې هیروین ده. د دې نه علاوه چې دی نو لکه د مرچنټ اف وینس از مطلب هیسټوریکل پلی ده، که ټریجډي ده، که کامیډي ده، که ټریجی کامیډي ده، که پرابلم پلی ده، په داسې قسمه سنس کې هم ستاسو چې دی نو د شیکسپیر په حواله سره ام سی کیوز راتلی شي. یا د سیټینګ اف کینګ لیر از تا ته زګې وښیي، لکه فار ایگزامپل تاسو د دې هیملټ والی، نو د هیملټ سیټینګ چې دی نو هغه په ډنمارک کې و. نو په دغه سینس کې چې دی نو لکه ځینې خبرې په ځینې کارونو کې ډېر زیات امپورټنټ دي، نو هغه ته یو پیپر سیټر په ذهن کې کیدی شي ستاسو نه تپوس په حواله سره چې تاسو ته خپل د ډیګري چې کوم ریکوایرمنټس و هغه څومره په ښه طریقه باندې تاسو پوره کړي دي. د دې نه علاوه چې دی نو په لیټریچر کې تاسو ته د فیمس کوټس یا کم ایکسټریکټس چې دي په مختلف ډرامو کې یا په ناولز کې یا ایون په پویټري کې، هغې باندې تاسو ته ام سی کیوز راتلی شي. لکه په هیملټ کې یو ډېر مشهور سنټنس چې نو فرایلټي تhy name is woman، یا که تاسو خیال کړی ټو بی اور ناٹ ټو بی، دا ډېر مشهور لاینز دي، نو دا هم تاسو ته په ام سی کیوز کې راتلی شي چې دا د کم ځای نه اخیستې شوي دي، یا دا کم رایټر ویلي، یا په کم پلی، یا په کم ناول، یا په کم پویم کې فال کیږي. نو داسې قسمه ام سی کیوز هم میبي چې ستاسو د پیپر حصه وي. ښه، بیا د دې نه علاوه چې دی نو د فیګرز اف سپیچ کم چې تاسو په انټروډکشن ټو لیټریچر کې وایي، نو په هغې باندې هم کوېسچنز راتلی شي، لکه د براونینګ مثال تاسو والی مای لاست ډچس چې دی نو دا لکه بیلډ دی، که مونولاګ دی، که لیریک دی. نو بیا د دې نه علاوه په دې کې ډرامیټک مونولاګ راتلی شي تاسو ته. د دې نه علاوه چې دی نو لکه د ایپک شو یا اوډ شو، لکه فرض کا په هغې کې چې دی نو لکه د کیټس یو پویم مثال درکړی دی چې هغه ایپک دی، که اوډ دی، که وټ ایور. نو په داسې قسمه سینس کې هم تاسو چې دی نو لکه ستاسو په انټروډکشن ټو لیټریچر کې چې دا کم بیسک کانسیپټس تاسو ویلیو، په هسټري کې هم دا خلک کور کوي، نو دا پکار دی چې ستاسو په ذهن کې د دې میجر ورکس په حواله سره دا کلیریټي موجودي. بیا چې دی نو داسې قسمه هم دا تاسو کپلیټ او هیرویک کپلیټ او دا هم په سانټ شو یا سټینزا شو یا داسې قسمه په انټروډکشن کې چې کوم تاسو دا ټیکنیکل سیزونه ویلي، نو هغې باندې هم ام سی کیوز پاسبل دي. بیا په لیټریچر کې مزید تاسو ایکسپیکټ کولی شئ لکه چې فیګرز اف سپیچ پکې یوز شوي، لکه دا یو ایگزامپل دی چې بلیوینګ نثینګ اور بلیوینګ آل از د ایگزامپل اف، مطلب دا انټي تھیسس دی، که پیراډاکس دی، که آیرني
معنی ده یا نور هم لکه داسې سیمیلی شوه یا د هغې نه علاوه میټافر شو، پرسونیفیکیشن، پیراډاکس، انډرسټیټمنټ، میټانیمي، اپاسټرفي او هایپربلی، یا د دې نه علاوه چې دی نو پن شو یا ستاسو سره سټایر شو. دا ټول قسمه چې دي نو لکه دا پکار ده چې تاسو په دې باندې کانسپټس کلیری او تاسو ته څه ناڅه اندازه کیږي چې که فرض که په دې کې تاسو له څوک اګزامپل درکړي نو چې د هغه اګزامپل تاسو په هغه وخت کې څه ناڅه آیډیا فارم کولی شئ چې یاره ماته کم چوایس سلیکټ کول پکار دي. اوس یو اخیرنی جز د لیټریچر په حواله سره بیا د هغې نه وروسته لینګویسټکس ته ځو. په لیټریچر په حواله سره یو سوال دا کیدی شي چې یاره اوس په تیاری یې څنګه کوو، څه وګورو؟ نو یو خبره خو په هغې کې اهمه دا ده چې یاد ساتئ چې دا څومره هم د لیټریچر دا پورشن دی، که فرض که زه دا ووایم چې دا تقریبا ټول، نو شاید چې دا مبالغه آرایي به نه وي چې هر د لیټریچر د هسټرۍ ښه کتاب وي نو په هغې کې تقریبا ستاسو دا ټول پیپر د لیټریچر په هغه اسپیکټ سره کور کیږي. لکه بیا که فرض که تاسو اوس وایئ چې یاره کم کتاب کتل غواړي نو هغه ډیپینډ کوي ستاسو په لیول باندې چې ستاسو څومره پریپریشن دی، څومره تاسو ټایم ورکولی شئ. نو ما په دې خپل یوټیوب کې لیکچر نمبر 50 چې دی نو هغه ما په دې بکس باندې سپیسیفیکلی فوکس کړی دی. که دا لیکچر دا نمبر مې غلط کړی نو معذرت په راته کوئ، خو په دې باندې ما یو خصوصي سیشن کړی دی چې یاره د لیټریچر د هسټرۍ د سټوډنټ لپاره کم بک آپشن کېدی شي په مارکیټ کې کم اویلیبل دی او کم کتاب د کم لیول لپاره زیات سوټیبل دی او د هغې نه تاسو څنګه استفاده حاصلولی شئ. نو تاسو په دغه سینس کې هم دیتا اپروچ کولی شئ. د دې نه علاوه زمونږ په دې چینل باندې ما د هسټرۍ تقریبا اگر چې ټول خو نه دي خو زه به دا ووایم چې د کافي حده پورې ما په پښتو کې او په انګلیش کې خپل لیکچرز چې دي نو هغه د خپل سټوډنټ سره شیر کړي دي. په هغې کې په انګلیش کې هم شته، په پښتو کې هم شته. نو دا ستاسو خوښه ده چې که فرض که تاسو دا اورېدل غواړئ نو زما یقین دی چې دا به یو ډېر ښه سټارټ تاسو له درکړي. لکه هغه به تاسو له بیس پرووایډ کړي او ودن فیو ډیز به تاسو ته کانسپټ جوړ شي. بیا د هغې نه آنورډ که تاسو نور بکسو یا نور میټیریل ایکسپلور کوئ نو په هغې کې به تاسو ته پرابلم نه وي. نو زما به درته دا ریکویسټ وي چې تاسو خامخا دغې لیکچرز له لږ ټایم ورکئ. که فرض که سټارټ یې د باندې ښه ونه لګېدو یا زما لا اولني 1 منټ 2 3 5 منټه خبرې د باندې ښه ونه لګېدې نو لږ په هغې کې ناکام وکئ. میبي چې تاسو هغه لږ ورسره مانوس شئ نو بیا به تاسو له انشاءالله چې ښه پوره به په هغې کې تاسو ته ایمپل میټیریل به درته په لږ وخت کې به درته ډېر څیزونه معلوم شي. د دې نه علاوه چې دی نو عثمان صاحب ذکر ما تاسو ته وکړو، زموږ شاګرد چې دی هغه وایي چې که فرض کا د شیکسپیر په حواله سره یي نو د چارلس او د میری لیم د ټیلز فرام شیکسپیر چې دي نو که د دې ته د چا XCC نو دا هم ډېر په سمپلیفاید ورژن دی د شیکسپیر د ډیفرنٹ ورکس او که فرض که څوک د هغې نه ځان له یو بیس یو فاونډیشن جوړول غواړي د شیکسپیر په حواله سره نو دغه سورس هم ایکسپلویټ کولی شي. نو مونږ چې دی نو دغه خبره د لیټریچر په حواله سره وکړه. اوس درته په آخره کې زه د لینګویج او د لینګویسټکس په حواله سره خبره کوم چې په دې کې به مونږ ته څه قسمه تیاری کول پکاري. نو اوورال مونږ څه ویلی شو؟ مونږ دا ویلی شو چې لکه که فرض که مونږه په دې کې لکه د لینګویج او د لینګویسټکس د کلیریټي دپاره مونږ دا ویلی شو چې یو پورشن د دې د لینګویج په حواله سره کیدی شي چې دا عام طور دغه په کتابونو کې د لینګویسټکس په کتاب کې لکه د لینګویج بیا جنرال لینګویسټکس شو، اپلایډ لینګویسټکس شو او انګلیش لینګویج ټیچینګ شو. نو دا څلور خبرې که مونږه رایوځای کړو نو مونږ دا ویلی شو چې دا سیکشن چې دی
کم د لینګویج او د لینګویسټکس په حواله سره دی. نو په دې کې بیسکس او کانسپټس او ټرمز چې دي هغه د سټډي اف لینګویج په حواله سره، لکه فار ایگزامپل د لینګویج ډیفینیشنز، بیا د هغې فنکشنز دي، بیا د هغې اسپیکټس دي، بیا د هغې نیچر دی، بیا د هغې سکوپ دی، بیا تاسو د کمیونیکیشن په حواله سره خبره کوئ، د انیمل کمیونیکیشن، د هیومن کمیونیکیشنز. دا هغه بیسکس دي چې لکه دا تقریبا د انګلیش سټوډنټ تقریبا هر یو کس لا د دې ورته څه ناسه آیډیا وي. نو دا به تاسو لکه خپل اوس ریوایو کوئ چې تاسو په ټیسټ کې ښه سکور وکړئ. د دې نه علاوه په جنرل لینګویسټکس کې که تاسو خیال کړئ عموما زموږ کم انټروډکټري چې کم سبجیکټ هغه د انټروډکشن په حواله سره چې انټروډکشن ټو لینګویسټکس، لکه فار ایگزامپل په هغه کې سوسیو لینګویسټکس وي، سایکو لینګویسټکس وي، مارفولوجي شو، فنیټکس او فنولوجي، سینټیکس، سیمانټکس، پریګماټکس، دا ټول برانچز دي. او په دې برانچز چې کله مونږ په خپل بي اس کې یا په ماسټر کې کله سټډي کوو نو د دې برانچز هغه موټې موټې ایریاز چې دي نو هغه مونږ فوکس کوو. لکه فار ایگزامپل تاسو په فنیټکس کې د ساوندز خبره کوئ، د ډیفټانګز خبره کوئ، د وولز خبره کوئ، د په سوسیو کې بیا تاسو د ډایلیکټ خبره کوئ، د رجسټر خبره کوئ، د ډایګلاسیا شوه. دا هغه بیسک کانسپټس دي چې هغه مونږ تقریبا په دې هر یو میجر برانچ کې مونږ ته ټیچ کیږي. نو په کار ده چې دغه تاسو فوکس کوئ. بیا نور کی کانسپټس ایگزامپلز لکه دا د دې ټولو نه ما چې په ذهن کې د عثمان صاحب په برکت چې سره راتلنو، لکه فار ایگزامپل ډایلیکټ شو، ډایګلاسیا، افیزیا، مورفیمز، بیا بیهیویرزم، سیلیبس شو، کریکولم شو، ټیچینګ میتھډز. لکه په دې کې هغه ای ایل ټي هم مونږ مرچ کړی دی چې یاره عموما لکه ای ایل ټي او لینګویسټکس په مونږ ایز ا هول یو سپیسیفک ایریا اف لینګویج واخلو. نو په دغه سینس کې چې دی لکه په کار ده چې دا کانسپټس تاسو کلیري. و سټډي میټیریل ته راځو چې د لینګویسټکس یا د لینګویج دپاره چې دی نو مونږ څه میټیریل سټډي کولی شو. نو کتابونه خو ډیر زیات دي، ستاسو سره به هم چېرته یو دانه دوه درې په کور کې پراته وي، خو که فرض که تاسو زمانه تپوس وکئ نو د جین ایچسن چې کوم د لینګویسټکس کتاب دی نو هغه ډیر زیات پس انتهایی اسانه ژبه کې د کامن مین دپاره د یو عام کس دپاره د هغې د لیکلو کوشش کړی دی چې په هغې کې ډیر زیات ټیکنیکل څیزونه نشته. نو که فرض که څوک غواړي نو دغه هم کتی شي د جین ایچسن. زما ذاتي رایه به دی چې که د چا ورته ایکس سي نو د جین ایچسن کتاب ډیر زیات مناسب دی. د دې نه علاوه چې دی نو ستاسو دپاره ما یو خصوصا لکه یو کتاب ایکسپلور کړی دی او زما یقین دی چې دا کتاب به ستاسو د ټولو ډیر زیات خوښ هم شي، ډیر کمپریهنسیو هم دی. هغه دی لینګویسټکس فار ایوری ون ان انټروډکشن. دا اینی لوبیک او کرسټین ډین هم چې دی نو دوی دا کتاب لیکلی دی. د دې کتاب د ټولو نه ښه خوبي دا ده چې یو خو د دې پیجز ډیر زیات سیوا دي، نو د دې مطلب دا شو چې انسایکلوپیډیا ټایپ ده. د کم عام طور چې تاسو دوه درې کتاب ګورئ نو هغه په دې یو کتاب کې به تاسو کور کولی شئ. دا تاسو دا ویلی شئ چې دا د جین ایچسن د کتاب یو ایلیبوریټډ فارم دی. بل په دې کې د ټولو نه اهم او مزیداره خبره دا ده چې دا په پی ډی ایف فارم کې په نیټ باندې په pdfdrive.com باندې اویلیبل دی. او ان شاء الله چې که تاسو pdfdrive.com ته لاړئ او دا کتاب څوک ډاونلوډ کوي نو هیڅ قسمه په دې کې څه کنفیوژن او څه پرابلم به هغه ته نه وي. نو اټ مینس چې لکه دا تاسو ودین 5 منټس په خپل موبایل کې یا په خپل لیپټاپ کې ځان ته اویلیبل کولی شئ. د دې نه علاوه په نیټ باندې یو بل کتاب هم د Introducing English Linguistics by Charles F. Mayer. دا کتاب هم په pdfdrive.com باندې اویلیبل دی. دومره بد کتاب نه دی، خو زما ذاتي رایه دا ده چې هغه طالب علمان چې د هغوی د لینګویسټکس دپاره د مخکې نه څه ټیسټ نشته نو شاید چې هغوی دپاره لږ دا ایډوانسډ فیل شي یا ورته لږ ګراني. نو په دې وجه باندې زه ستاسو هغه ډسکریشنري پاور ایکسرسایز کوي، یو چیک اټ. که فرض که ستاسو خوښ شو نو go for it, otherwise you can opt for linguistics by Jean Acheson یا دا linguistics for everyone. د دې نه علاوه چې دی نو
د ډیوډ کریسټل په د لینګویسټکس په حواله سره یو خاص نوم دی، د خپل کنټریبیوشن دی. نو د ډیوډ کریسټل کتاب هم شته د لینګویسټکس په حواله سره، خو زما ذاتی رایه دا ده چې د چونکې خپل ډیډیکیټډ ویب سایټ دی او دا لینک تاسو له ما درکړی دی چې davidcrystal.com، نو تاسو په دې باندې که فرض کړه د دې ویب سایټ ته یو 15-20 منټ لاړ شئ او د ډیفرنٹ میټیریل ایکسپلور کړئ، نو شاید چې په هغې کې څه ځایونه ستاسو داسې خوښ شي، څه آرټیکلز یا څه بکس یا بل داسې دغه چې لکه تاسو د هغې نه استفاده د خپل نالج د انهانس کولو دپاره واخلئ. تاسو ته ما په سٹارټ کې خبره کړې وه چې زه به ستاسو نه یو سوال کوم یا به درله یو مشوره در کوم. نو د تلو نه مخکې درله هغه تپوس درنه کوم چې یاره تاسو د ځان نه تپوس وکئ چې تاسو سمارټ لرنر یئ او که نه یئ. ګوره یو هارډ ورکر او یو سمارټ یي، نو لکه لرن سمارټ اوس په دې وخت کې ستاسو په دې ټیسټ کې به ستاسو سره تاسو دا نشئ پریډکټ کولی چې ستاسو ټایم فریم ستاسو سره څونه دی، دا 2 میاشتې دي که 3 میاشتې دي که 6 میاشتې دي، وی ډونټ نو. نو په دې وجه باندې مونږ ډیر زیات لکه نه سستی افورډ کولی شو او نه ډیر زیات لیبر خو always desirable دی، خو ستاسو خپل نور مصروفیات په امید چا کېدی شي د already څه جابس وغیره یا انګیجمنټ سي. نو زه د دې سمارټ لرنر په حواله سره زما رایه دا ده چې ګوره هر کله تاسو یو ایگزام ورکوئ، نو یو د ټیچر چې کم پیپر سیټ کوي، لکه که دا کمپیوټر دی که دا پروګرام دی که دا یو انډیویژول دی چې کم به دا ایم سی کیو سیټ کوي او کم چې به تاسو په دې پیپر کې به دې ټیسټ کې اپیر کیږئ، نو خپل دغه سورس چې دی که دا ټیچر دی که کمپیوټر دی، نو دې انډر اسټیمیټ کوئ. ما انډر اسټیمیټ کول مطلب دا دی چې یاره دا خو ډیر زیات ایډوانس ایریا ده، مړه دا پکې نه راځي. او اوور اسټیمیټ کول هم نه دي پکار ایټ ټایمز چې یاره لکه ته هر ګران سیز ته سوچ کې چې که دا پکې راغی که دا پکې راغی، نو بیا به تاسو کنفیوز شئ او تاسو ته به انگزایټي او ډپریشن کیږي. نو زما به درته مشوره دا وي چې کانسپټس ته لاړ شئ، خپل ذهن کلیر کړئ، او زما یقین دی چې کم که د لیټریچر دی که لینګویسټکس دی که ګرامر دی، دا ایم سی کیوز به ټول د دې په بیسکس کې به تاویږي راتاویږي، او هر هغه کس په سکور ښه کوي چې هغه کانسپچولی د هغه آیډیاز کلیري، نه کې چې هغه ډېرې اوږده کتابونه یا کوېسچنې یا نوټس و دا ایزوت کړي، دغه نه چې د چا کانسپټس کلیري، څوک په اگزامپل پوهیږي او څوک ته یو اگزامپل نه دا رایې اخذ کولی شي چې یاره دا د څه شي اگزامپل دی. نو په دغه سینس کې به تاسو اپروچ پکار ده چې ستاسو سمارټ پکاري، مه سستی کوئ او مه داسې چې لکه په یو کتاب کې ونښلئ او تاسو وایئ څوک درته 3 ورځې بعد ټلیفون وکړي او تاسو وایئ چې یاره ما خو د ډیوډ ډیچس کتاب شروع کړی دی او 55 پیجز مې وکته او لالیګیا یم پکې، نو داسې اپروچ هم مناسب نه دی چې بالکل لکه داسې کنده ترې مه جوړوئ، ځان ورته مه غورځوئ، په سر باندې لاړ شئ او بیسیک چې کوم کانسپټس دي په هر ټاپک باندې ځان پوه کړئ. لکه فار ایگزامپل سوسیو لینګویسټکس دی، ځان پوه کړئ چې په سوسیو لینګویسټکس کې براډر ایریاز کم دي او هغه ایریاز کم لکه فرض که ډایلیکټ دی بیا رجسټر دی یا ډایګلوسیا ده، د دې په ډیفینیشن ځان پوه کړئ. د دې که ایگزامپلس په بک کې اویلیبل په هغې ځان پوه کړئ. که لیټریچر ته راشئ، نو په لیټریچر کې چې تاسو الیزبیتن ایرا ته راشئ، نو په الیزبیتن ایرا کې تاسو وګورئ چې دا د کم وخت نه د کم وخت پورې وه. په دې کې میجر رایټرز وکړو، لکه فار ایگزامپل سپنسر و پکې، مارلو و پکې، شیکسپیر و پکې، فرانسیس بیکن و پکې، بیا د هغې نه علاوه چې دی نو د یونیورسټي ویټس ذکر راځي، دا په شمار باندې بیا د دې لکه فار ایگزامپل د شیکسپیر کم میجر ورکس دي، د مارلو کم میجر ورکس دي، او په دغه سینس کې تاسو دغه خپل د الیزبیتن ایج هغه سټډي ځان له یو کانسپټ جوړ کړئ او په هغې کې بیا سلیکټډ ځایونو کې چې دی لکه د خپل کانسپټس په حواله سره توجه ورکړئ. نو امید لرم چې یاره ستاسو به څه نه څه د دې سیشن نه استفاده شوي. که د چا په ذهن کې څه سوال وي نو تاسو په کمنټس کې ماته ویلی شئ، په هغې باندې به مونږ مزید بیا غور کوو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.